بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت، چې په نننۍ خپرونې کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لیکونه چې پادشاهانو او امیرانو ته استول هغه به وڅېړو، خو په مختصر ډول. کله چې د حدیبیې صلح ترسره شو، وضع آرامه شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د نړۍ پاچاهانو او د عربو امیرانو ته خطونه ولیکل او هغوی یې په حکمت او ښه اسلوب اسلام او د الله لارې ته وبلل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې کار ته ډیره توجه وکړه او هر پاچا او امیر ته یې د هغې د حال مناسب او لایق استازی غوره کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل شو چې یا رسول الله، پاچاهان د مهر نه پرته لیک نه قبلوي. په دې اساس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپینو زرو مهر جوړ که چې پرې لیکل شوي و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې لړ کې دحیة الکلبي د روم پادشاه قیصر ته واستو. عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه یې د فارس پادشاه کسرا ته واستو. عمر بن امیه زمری رضی الله تعالی عنه یې د حبشې پادشاه نجاشي ته واستو. او حاتب بن ابي بلتعه یې د اسکندریې پادشاه مقوقس ته واستو. نور استازي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ول چې هغه نورو امیرانو ته استولي ول. علامه ابن سعد رضی الله تعالی عنه په خپل طبقاتو کې لیکي چې تر ټولو لومړی استازی رسول الله صلی الله علیه وسلم نجاشي ته ولید او هغه ته یې 2 لیکونه ورکړه تر څو یې نجاشي ته ورسوي. په یو لیک کې هغه د اسلام لورې ته رابللی و او په بل لیک کې د قرآن آیتونه لیکل شوي ول. کله چې نجاشي ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکونه ورسېدل، هغه یې واخیستل، په خپلو سترګو یې کیښودل او د ادب او د احترام په دود د خپل تخت څخه راکوز شه. بیا یې اسلام قبول که او د شهادت کلمه یې وویله. عبدالله بن حذافه سهمي رضی الله تعالی عنه د فارس پادشاه کسرا ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیک سره ورسید. د فارس پادشاه کسرا چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیک ولستو چې په هغه کې هغه ته د اسلام بلنه ورکړې شوې ده، نو په ډیرې بیادبي او په کبر سره د محمد رسول الله لیک وشلوه او ویل العیاذ بالله، زما غلام ما ته دا ډول خط لیکلی. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ناوړه چال چلند څخه خبر شو، کسرا ته یې ښېرې وکړې او ویلې ای الله، د کسرا پادشاهي دړې وړې کړې او الله همداسې وکړل. همداراز حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه یې د اسکندریې مشر مقوقس ته د یو لیک سره واستو. د اسکندریې مشر ته چې کله د محمد رسول الله لیک ورسېده، ویل خیر به شي، ولې اسلام منلو ته یې غاړه کېنښوده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا بدبخته په خپله پادشاهي غره دی، حال دا چې پادشاهي پایښت او بقا نه لري. همدارنګه دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه یې د روم مشر قیصر ته واستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته هم یو لیک وسپار. هغه لیک چې په هغه کې قیصر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام بلنه ورکړې وه، هغه هم اسلام منلو ته غاړه کېنښوده او د هغه قوم د قیصر او د هغه د پادشاهي په اړه په تشویش او په اندېښنه کې پرېوتل. او شجاع بن وهب اسدي رضی الله تعالی عنه یې حارث بن ابي شمر غساني ته د یو لیک سره ولیږه. کله چې هغه ته لیک ورسېده، لیک یې ولوست او په ځمکه یې ګزار که او ویې زما پادشاهي زما څخه هیڅوک هم نشي اخیستلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې په اورېدو وفرمیل بادشاهي خرابه او تباه شوه.
نو هغه کسانو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بلنه ومنله، الله رب العزت هغو ته عزت د دنیا او آخرت ورکړ. او هغه کسانو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لیک ته سپکاوی وکړ او د پیغمبر علیه السلام د استازو بلنه یې ونه منله، الله هغوی په دنیا او په آخرت کې ذلیله او رسوا کړل. په دې ترڅ کې قدرمنو اوریدونکو، الله رب العزت د حدیبیې د صلح په وخت کې هغه کسانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی و د نږدې فتح او د ډیرو غنیمتونو زیری ورکړ. الله رب العزت فرمایي: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الله رب العزت د هغو مؤمنانو څخه خوښ او راضي دی چې تاسې سره د ونې لاندې په مرګ بیعت کوه. الله رب العزت د هغوی په زړونو کې په اخلاص پوهیږي، نو په هغوی د خپل له طرف نه سکینت او اطمینان نازل که او نږدې فتح یې ورپه برخه کړه او ډیر غنیمتونه یې ورپه برخه کړل. الله رب العزت غالب او حکمت والا دی. د دې لویې فتحې او غنیمتونو پایله څه شی وه؟ د خیبر غذا وه. خیبر چې د مدینې منورې په شمال کې 80 میله لرې پرته سیمه وه، هغه د یهودو سیمه وه چې د هغوی مضبوطې قلاګانې او چوڼۍ په هغې سیمه کې وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام غوښتل چې د یهودو له لورې ځان مطمئن او په امن کړي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د حدیبیې څخه راوګرځېد د څه ځنډ وروسته د خیبر په طرف ووت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل لښکر سره چې 1400 پیاده ول او 200 سپاره ورسره ول د خیبر په لور راهي شو. او هغه مسلمانانو ته د خیبر په غذا کې د ګډون اجازه ورنه کړه چې په حدیبیه کې شریک شوي نه ول. په دې لښکر کې 20 صحابیاتې ښځې هم د مریضانو د تداوي او د زخمیانو د علاج او د جنگ په دوران کې د خوراک او څښاک د تهیه کولو لپاره تللې وې. 20 صحابیاتې هم په دې لښکر کې د لارې په اوږدو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو نه وغوښتل چې خپل راوړي طعام یو ځای ته راجمع کړي. کومه ډوډۍ چې ځان سره راوړي هغه د یو ځای ته راټوله کړي، خو ټول راجمع کړي شوي خوراک یوازې ستوان ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم او ټول لښکر په مړه ګېډه خواړه وخوړل. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر پولو ته ورسید، د الله رب العزت څخه یې د خیبر غوښتنه وکړه او د خیبر د اوسیدونکو له شر څخه یې پناه وغوښتله. کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم قوم د جنگ اراده درلودله، تر هغې پورې به یې پرې حمله نه کوله تر څو به چې سبا شوی نه و. که د سهار اذان به یې واورېده حمله به یې پرې نه کوله، او که اذان به یې تر غوږو نه شه نو حمله به یې پرې کوله. کله چې سهار شو د خیبر له لورې د اذان اواز رانغی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله سورلي سپور شو او صحابه کرام هم په خپلو سورلیو سپاره شول او په خیبر د حملې لپاره روان شول. په لاره کې ورته د خیبر څخه څه خلک په مخه ورغلل. کله چې هغوی رسول الله او د هغه لښکر ولیده، په حیرانتیا سره یې ویل محمد او لښکر یې، او په دې سره په تیښته وتښتېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکبیر په ویلو سره دا ویل چې خیبر رنګ شو. موږ چې کله د کوم قوم ساحې ته ورشو بیا د هغوی خیر نشته. نو اوس د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ د یهودو ترمنځ مقابله او مبارزه او جنگ شروع کیږي چې په مسلمانانو کې لومړنی مبارز او کامیاب قمندان حضرت علی کرم الله وجهه دی. دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. چې کله د ساحل خانه به دوست په غصه شي، چې کله د ساحل خانه به دوست په غصه شي، دریاب هم په کچکول کې بندومه قلندر یم، موجونه قهرجن په غیږ کې نیسم سمندر یم، دریاب هم په کچکول کې بندومه قلندر یم، موجونه قهرجن په غیږ کې نیسم سمندر یم، لښتی نه یم چې صرف وسیله د اوبو خور یم، موجونه قهرجن په غیږ کې نیسم سمندر یم، موجونه قهرجن په غیږ کې نیسم سمندر یم.
قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خیبر په قلاګانو باندې حمله وکړه او یوه قلا به یې بلې پسې فتحه کوله تر دې چې د وتیح او سلاسم برجونو ته ورسېدل. صحابه کرام دا د خیبر غښتلي او قوي برجونه ول. څه د پاسه 10 ورځې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا محاصره شوه. بالاخره مرحب نومي سړي چې د یهودانو مشر و توره په لاس مقابلې ته راووت او شعرونه زمزمه کول چې مفهوم یې دا دی د خیبر اوسیدونکو ته څرګنده ده چې زه مرحب یم، اسلحه په لاس یم، زه د جنگ اتل او د جګړې خورا زیات تجربه لرم. د الله د دې لوی دښمن د مقابلې لپاره حضرت علي کرم الله وجهه ور وړاندې شو او دا شعرونه یې زمزمه کول. زه هغه څوک یم چې مور مې حیدر نومولی یم، زه لکه د ځنګل د زمري په څیر وحشتناک یم، زه د ټولو جګړه کوونکو ځواب په ښه توګه ویلی شم لکه څرنګه چې خرڅوونکی په لویه تله تول کوي. او د دې سره یې په مرحب مرګوني حیدري ګزار وکړه او د هغې سره یې د مرحب زغره او اوسپنیزه خولۍ او د هغه سر پرې کړل. له دې وروسته د مرحب رور یاسر د مقابلې لپاره را میدان ته شو. د هغې د مقابلې لپاره د مسلمانانو څخه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه ور وړاندې شو. د سختې مقابلې وروسته زبیر رضی الله تعالی عنه وتوانید چې هغه له منځه یوسي او ختم کړي. په دې مهال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل تره او ماما دواړه دې درنه زار شي او ورزیاته یې کړه لکل نبی حواری و حواری الزبیر، د هر نبی لپاره یو حواری مخلص او وفادار ملګری وي او زما حواری زبیر دی. مسلم او بخاري نقل کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر ولیک. د رسول الله بیرغ یې په لاس کې و، سخت جنګ یې وکړ خو د فتحې پرته بیرته راستون شو. بیا یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولیک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرغ یې په لاس کې و. هغه هم ډیره سخته جګړه وکړه چې د لومړۍ جګړې څخه خورا زیاته سخته وه، خو هغه هم د فتحې پرته بیرته واپس راوګرځېد. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې پیښو احوال ورکړی شوي فرمایل سبا به بیرغ داسې یو چا ته سپارم الله رب العزت به د هغه په لاس خیبر فتحه کوي. داسې یو سړی دی چې د میدان څخه تښتېدونکی نه دی. الله او د هغه پیغمبر سره ډیره مینه لري او په زوره به فتحه کوي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې وینا پر اساس ټوله شپه خلکو دا بحثونه کول چې دا نیکبخته سړی به څوک وي. ابو هریره وایي چې عمر رضی الله عنه وویل ما هیڅکله هم د مشري او امارت آرزو نه ده کړې مګر په دې ورځ. علي په دې شپه له دوی سره نږدې خپله اوښه کېنوله او هغه په دې شپه مریض و، په سترګو کې سخت درد و. کله چې سبا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرغ راووښت او وی فرمایل علي چیرته دی؟ ورته وویل شو چې علي د سترګو څخه شکایت لري. رسول الله وفرمایل راویې غواړئ. حضرت سلمه رضی الله عنها فرمایي زه ورپسې لاړم، د لاسه مې راونیوه، رسول الله ته مې راورسوه. رسول الله ترې پوښتنه وکړه څه چل دی ای علي؟ علي ځواب ورکړه په سترګو مې دومره درد دی چې خپل مخ هم نشم لیدلی. سلمه رضی الله عنه وایي زه ورپسې ولاړم، د لاسه مې راونیوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې راورسوه. رسول الله ترې پوښتنه وکړه څه چل دی ای علي؟ علي ځواب ورکړه په سترګو مې دومره درد دی چې خپل مخ هم نشم لیدلی. رسول الله ورته وفرمایل ما ته رانږدې شه. بیا یې په سترګو ورته خپلې مبارکې لاړې واچولې. د هغې سره الله پاک داسې روغ رمټ که لکه هیڅ تکلیف یې چې نه وي لیدلی. بیا یې ورته دعا وکړه او بیرغ یې ورته وسپاره او ورسره یې ورته وفرمیل ولاړ شه او د هغوی سره په میړانه تر هغه وجنګېږه چې الله تعالی درته فتحه نصیب کړي. شاته مه راګوره. په الله سوګند علي اسلامي بیرغ په لاس داسې په منډه منډه میدان ته ورسېد چې د یهودو کلا په بیخ کې ښخ که. په دې وخت کې یو یهودي د کلا د پاسه سر راوچت که او پوښتنه یې وکړه ته څوک یې؟ هغه ځواب ورکړه زه علي یم. یهودي ویل په هغه ذات مې قسم چې تورات یې په موسی نازل کړی تاسې بریمن او کامیاب شو. کله چې کلا ته نور هم ورنږدې شو په کلا کې میشت یهودیان بهر راووتل او ډیره ګرمه جګړه پیل شوه. یو یهودي پر علي ګزار وکړه، د دې سره هغه پرې تیز ګزار وکړه او د کلا دروازې ته یې په ځان رسولو سره دروازه د ځان لپاره سپر کړه. دروازه یې تر هغې مضبوطه نیولې وه
تر څو چې الله تعالی مسلمانان کامیاب کړل بیا یې دروازه وغورځوله. راوي وایي 7 تنو چې زه یې اتم وم د کلا دروازه د ځای څخه هم پورته نه کړی شوه. هغه دروازه چې موږ 8 کسانو نشوه پورته کولی هغه حضرت علي یوازې نیولې وه. او امام بیهقي د جابر رضی الله عنه په روایت نقلوي چې حضرت علي د خیبر په ورځ هغه دروازه چې مسلمانان ورباندې ورواوښتل اوچته کړې وه چې د جګړې څخه وروسته اندازه ولګېده چې نوموړې دروازه 40 تنو هم اوچته نه کړه شوه. د خیبر د خلکو یو تور حبشي غلام د خپل بادار رمت سره وله چې د خیبر خلک یې ولیدل چې په اسلحو یې ځانونه سنبالول. ورځنې پوښتنه وکړه څه کوئ؟ هغوی ویل غواړو د هغه سړي سره چې ځان نبي بولي وجنګېږو. د نبي کلام د غلام په زړه ژوره اغیزه وکړه نو خپلې ګډې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لورې یې وړې او رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې پوښتنه وکړه ته څه وایې او څه ته بلنه کوې؟ رسول الله ورته ویل اسلام ته بلنه کوم او هغه دا چې ګواهي ورکړې چې د الله پرته بل هیڅوک د عبادت او پرستش وړ نشته او دا چې زه د الله استازی یم او د الله تعالی پرته د بل چا عبادت ونه کړې. غلام ویل که زه دا ګواهي ورکړم او په الله ایمان راوړم زما لپاره به څه بدلوي؟ رسول الله وفرمیل که ته د ایمان په حالت کې مړ شې نو ستا لپاره جنت دی. غلام د رسول الله بلنه ومنله مسلمان شو. بیا یې ویل ای د الله رسوله دا ګډې زما سره امانت دي. رسول الله ورته ویل د ځان څخه یې وشړه او کاڼي پسې وار کړه الله به ستا غاړه له امانت څخه آزاده کړي. غلام همداسې وکړل او ګډې د خپل څښتن کور ته ولاړې. یهودي پوه شه چې غلام مسلمان شوی دی. رسول الله خلکو ته وعظ او نصیحت وکړه او خلک یې جهاد ته تشویق کړل. کله چې مسلمانان او یهودان د جنگ په میدان کې سره مخامخ شول په شهیدانو کې هغه تور غلام هم و. رسول الله خپلو ملګرو ته وفرمایل الله تعالی دې سړي ته عزت ورکه او خیر طرف ته یې راوست په داسې حال کې چې تر اوسه یې الله ته یوه سجده هم نه ده کړې. ما ورسره د جنت 2 حورې ولیدلې. د څو ورځو محاصرې او جنگ په نتیجه کې د یهودو کلاګانې یوه بل پسې فتح شوې تر دې چې یهودو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د صلحې غوښتنه وکړه. رسول الله د خیبر د خلکو سره په دې شرط تړون وکړه چې دوی دې په خیبر کې پاتې شي او د خیبر ځمکې د کري او د غلو دانو او میوو نیمایي به مسلمانانو ته ورکوي. د حاصل اخیستلو په وخت کې به رسول الله عبدالله بن رواحه رضی الله عنه ورلیږه. هغه به ټول محصولات به په 2 مساوي برخو ویشل کېدل. یوه حصه به هغوی اخیستله او یوه حصه به مدینې منورې ته راوړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خیبر په غذا کې د سلام بن مشکم ښځې زینب بنت حارس میلمستیا وکړه او هغه ګډې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښ کړی و په هغه کې زهر اچولي ول او پیغمبر علیه الصلاة وسلام د لاس غوښه ډیره خوښوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم راوچته کړه په خپلو غاښونو یې لږ غوښه ترې وشکوله ویې خوړله. دویم ځل لپاره چې راپورته کړه هغې غوښې په خپله آواز وکړي یا رسول الله انی مسموم لا تاکلنی انی مسموم ته ما مخوره یا رسول الله زه په زهرو لړل شوی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوراک پرېښود چې د دې په ترڅ کې یو صحابي رضی الله تعالی عنه هم په شهادت ورسید. اول خو هغه ښځه رسول الله پریښې وه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښځه قصاصا ووژله. د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس ته چې کومه غنیمتونه ورغلي هغه د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په منځ کې ویشي او د هغه نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د فدک سیمې ته ځي بیا وادي قرا ته ځي او د هغه ځای اوسیدونکي هم رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام ته رابلي او دا ورته وایي که اسلام مو قبول که مالونه او وینو به مو خوندي پاتې شي او باقي حساب به مو د الله سره وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یهودو ته هغه مالونه ورپرېښودل چې د هغوی په لاس کې ول او نور مالونه مسلمانانو په غنیمت کې واخیستل. رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه و کرامو غنایم وویشل او د کرنې ځمکې او د کجورو باغونه یې یهودو ته په دېقاني پرېښودل. کله چې د تیما یهودان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه تړون څخه خبر شول چې د خیبر او فدک او وادي قرا د یهودو سره کړی و هغوی هم په همغه شرایطو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صلح تړون امضا که او په خپلو ځمکو او مالونو برقرار پاتې شول او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته مدینې منورې ته راستون شو چې د دې نه وروسته بیا پیغمبر علیه الصلاة وسلام د هجرت په 9 کال
سره د مسلمانانو مکې مکرمې ته ځي او قضایي عمره راوړي هغه به واورو انشاءالله په بلې خپرونې کې. نو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه. برجونه د قیصر وي او میدان که د خیبر وي، برجونه د قیصر وي او میدان که د خیبر وي، ګټم هره غزا د شجاعت علي حیدر یم، موجونه قهر جن په غېږ کې نیسم سمندر یم، لښتی نه یم چې صرف وسیله د اوبو خور یم، موجونه قهر جن په غېږ کې نیسم سمندر یم، موجونه قهر جن په غېږ کې نیسم سمندر یم. دا نن میدان چې جوړ وي او درنې تورې شلقېږي، دا نن میدان چې جوړ وي او درنې تورې شلقېږي، پزړه وزیره ووایه زه کله غیر حاضر یم، موجونه قهر جن په غېږ کې نیسم سمندر یم، پزړه وزیره ووایه زه کله غیر حاضر یم، موجونه قهر جن په غېږ کې نیسم سمندر یم، لښتی نه یم چې صرف وسیله د اوبو خور یم، موجونه قهر جن په غېږ کې نیسم سمندر یم، موجونه قهر جن په غېږ کې نیسم سمندر یم، موجونه قهر جن په غېږ کې نیسم سمندر یم.